اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. صلاة وسلام. اول خطبه کې یوارې بیا تاسو سره مخامخ شویو. تاسو نه مخکې اول خپل ځان ته، خپل نفس ته تقوا، پرهیز دعوت کوم، پرهیزګارۍ دعوت خپل نفس ته کوم. نه بعد بیا تاسو متقي پرهیزګارو مؤمنینو ته، ګران پلرانو ته، اما عظیم مشرانو ته، اما مبارک او ګل بشان ځوانانو ته د امام دعوت کوم. امام طرف ته جمعې ورځه ده، مخکې ما ویلي دي د مولایو زیارت هذا یوم الجمعه المتوقع فيه ظهورک. نن د جمعې ورځه ده، دا داسې ورځه ده چې اندې ورځې د مولا ظهور امکان دی. امام ظهور به کېږي، داسې جمعې ورځه وي. موږ تاسو قافلې، موږ تاسو دا کاروانونه به کربلا نجاب ته لکه څنګه پیدل اوس مشي کېږي، پیدل حسین زیارت ته، همداشې به اصحاب، انصار، اوداد د مولا پوځیان به د زهرا دولسم امام زیارت ته روان وي. د مولا مهدي جان ظهور تعجیل لپاره بلندتر صلوات. انسان پکار دی پرهیزګار وي. ویلې څه که امام دی، هغه د متقیانو امام دی. پرهیزګار انسان هغه د علی شیعه جوړېدای شي. متقی انسان هغه مولانا براخ اخیستی شي. متقی انسان نن زهرا ورملې نه براخ اخیستی شي. نن د ورملې شهادت ورځ دی، نن د ورملې رحلت ورځ دی. کېدای شي زه وروسته څو جملې وایم. نن لسم ورځې نه سخته ورځ دی. په کار ښه داسې وه، موږ لږه سستۍ شته، لږه نه څه ډېره سستۍ دی. په کار دی موږ اوس تور نشانونه لګولي وې، لکه څنګه نن ایران کې جلوسونه روان وي، د نجاب مولا حرام ته سپینګیري مجتهدانو کې روان وي، د حسین مور جلوس کې، عظیم ورملې جلوس کې. ویلې څه لسم ورځه د حسین شهادت ورځه دی. نن د حسین مور زهرا شهادت ورځه دی. نن عظیم یو وجود دنیا نه روان دی. کېدای شي وروسته ټایم میلاو شي، زه به وایم ای علی اطهر، ای علی مظلوم، پام کوه حسین شام غریبان روان دی. ای علی مظلوم، ای امیر المؤمنین، وړو بچیو نه د نن ډېر خیال وکړه. ویلې څه مور ډېر ښه روغ ساتلی دی، حسین یې ډېر ښه روغ ساتلی دی، وړه ورمنه یې ډېره ښه ساتلې دی. نن د مصیبتو شپه دی. انشاءالله وروسته زموږ قدرمن شاکر اغا به مجلس کوي، هغه به تاسو ته د ورمنې حوالې سره ټول په ځایل بیان کړي. ما لږ څه زوري قومي خبرې دي، خبرې نن څه زیاتې دي، تا داسې مو سره ټایم زیات خراب نه شي. تاسو د ورمنې ذات عظیم ذات دی، د حسین مور دی. ما بېګاه چې ته مجلس کې وویله، نوره هر څه سیټ ته کېږده، تاسو دغې خبرې ته سوچ کوئ وکړئ څه ورمنه د حسین مولا مور دی، د حسین غنته زوی، د زهرا غنته مور. دا شی رشته کائناتو کې چې دا نشته دی. څه داسې عظیم زوی د جنت سردارو هغه د کربلا عظیم بادشاه حسین زوی وي، سیدة نساء العالمین،
د رسول الله د سترګو نور هغه عظیمه لور یې هغه مور وي. تاسو دغې ورمنې باندې یو کلکه صلوات واستوئ. اول خطبه کې انشاءالله تقوا پرهیزګارۍ باندې څو خبرې کوم. پرهیزګاري تقوا انسان پکار دی پرهیزګار وي. ما بلې جمعې کې ډېرې ضروري خبرې کړې وې هغوی طرف ته نه ځم. ما دا ویلي چې انسان خپلې زندګۍ دپاره یو ټایم ټیبل جوړ کړه. انسان سپین ږیرو هغسې کسانو چې د تاسو سارو ګیرو کې سپین ویښته راوتلي دي تاسو خبر یو چې موږ تاسو قبر ته نږدې شوي یو. ای کسانو ای هغسې کسانو چې د تاسو ویښته سپین شوي دي دا ویښته که انسان اوس د انګلینډ نه هم سرماو ته روغړي وسماو ته روغړي امریکې نه ورته روغړي دا ویښته چې کوم تور ویښته خدای در کړي دا دوباره بیا نه تورېږي. ټایم ډېر شارټ دی. قبر طرف ته نږدې شوي یو. جنکدان طرف ته مو قدمونه روان دي. ما تیر شوي جمعې کې وویله چې کله انسان حدیث دی چې کله انسان عمر 40 سال ته ورسیږي د هغه حساب بیا ډېر سختۍ سره شروع کېږي. انسان 40 کاله دپاره شوي دي محاسبه د سخته دی. پرېږده وشه دغه دنیا دغه پیسې دغه مال و زر دغه بنګلې دغه اسلام آباد پلټونه لږ سهم امامه سوچ وکړه لږ کابروال شپیا سوچ وکړه لږ د محشر سوچه وکړه لږ د صراط سوچه وکړه لږ د میزان سوچه وکړه لږ د حساب محاسبې سوچه وکړه. انسان پکار دی. یو بل شی قبر خپل ځای کې پرېږده وه یو بل سوچه وکړه چې زمانې امام ته صورت تیار شوی یم. ای انسان لږ ځان سره سوچ وکړه خپله صورت تیارې بچي د صورت تیار کړي دي خیلخانه د صورت تیار کړی دی سکول د صورت تیار کړی دی کلي کې د څو د امام پوجیان تیار کړي دي معاشرې کې د څوره کسان امام زمان سپیان تیار کړي دي بازار کې د څوره کسان د امام پوج تیار کړی دی یوه وطن کې یوه سټیټ کې تا څوره امام ته دسته تیاره کړي دی. دا سوچه لږ وکړه حساب لږ ځان سره وکړي. یو انسان لپاره ډېر ضروري دی. انسان قدم په قدم په کار خپل نفس ورسي دا ما یې پلانکای سړی دا غلط کار کوي وایه ما نه سوره غلطۍ شوي دي وایه ما غوږو څه څه اورېدلي دي ما سترګو څه څه لیدلي دي ما دغه ګناهګارو څه څه کړي دي چې د کومه غلطۍ مې کړې دی. کله کله په ټایو ژاړه لکه څنګه علي به شپې تهجدو کې ژړېدو. صلوات واسطې مولا ذات باندې بس دی موسسه ټایم خراب نشي. انتهایی اهم څو لمحې سره دي. امیر المؤمنین کله دنیا نه ځي اخري وخت کې څو وصیتونه کړي دي. 47 نمبر یو وصیت دی نهج البلاغه کې 47 نمبر وصیت اوس لږ پړاو کوي. اهم یو پلار و هغه پلار عام پلار نه دی د کائناتو مولا امام المتقین کله 19 سبي باندې زخمی شو حسن و حسین ته وصیت کوي. زخمی حالات کې پلنګ باندې اخی دی وصیت کې څه دی اوصیکما بتقوا الله ای حسن ای حسین تاسو ته زه تقوا وصیت کوم. یو هغه نه اهم څو نور خبریا کړي دي خو غور وکړئ. یو اهم وصیت بل ودا وکړو و نظم امرکم ما تیر شوي خطبه چې کومه دی هغه تنظیم باندې وه هغه نظم و ضبط باندې وه هغه ټایم ټیبل باندې وه ما ډېرې اهمې خبرې کړې وې. ای انسان مو ته علي وصیت کړی دی حسن و حسین ته دا وصیت کړی دی مو ته دا وصیت کړی دی. ای انسان چې کله صبر شي پام وکړه چې خدای ته به څوره ټایم ورکوم امام ته به څوره ټایم ورکوم مولا ته به څوره ټایم ورکوم قوم دپاره به څوره ټایم ورکوم تعلیم اندیشان سره څوره کارونه دي هغوی کې ته نظم و ضبط پیدا وکړه. حتی خونې کې هسې کله نظم و ضبط نشته دی هغه خونه ځنګل وي که همداسې نه دی. بچي ښځې سیوال یاره د نرې ورته خلي جنګونه جګړې مراوتو خونې کې بې ځایه پیسې استعمالوله بچي دې کله په شپې 1 بجې خونې ته رسي
کله 2 بجې راځي کله سوي چې کله منځونه کوي نه کوي بل منځه ورېزه ده خونې دپاره یو سیستم جوړ کا خونې نه ځنګل ما جوړوه قوم نه ځنګل ما جوړوه سکول نه ځنګل ما جوړوه سکول نه ډانس هاوس ما جوړوه سکول ته کوم بچي دې ته راځي او استاذه تاسو یې وایي 1 غنټه کوم پیریډ دی نیمه غنټه پیریډ څه کومه دی دا خدای و امام زمان طرف نه تاسو یو امانت دی پام وکړه چې دغه نیمه غنټې کې ته داسې بچیو ته داسې سبق وایې چې د زمانې امام سپی جوړ کړي زه ډېر افسوس وایم موفي به وغواړم نن سبا یونیورسټیونه کالجونه ډانس هاوس جوړ شوي دي چېرته بیکاره کارونه دي غلط کارونه زه نشم ویلی موبایل سیستم دو اکسا یا وی رابطه و اکسا یا وی لباس دو اکسا یا وی افکار کردار دو اکسا استاد ذمہ داری ده عالم ذمہ داری ده که دینی مدرسه استاد ده څوک ویل نه ده که یو هډ ماستر ویل نه ده که یو استاد ویل نه ده که یو پلار ده یو مور ده یو مشر ورور ده یو د قوم مشر ده دغه قوم ټوله مو یو خلخانه ده قوم کې به هر سړي ته سوچ کوي شهید بچی به پردې نشي یتیم به پردې نشي غریب ته تکلیف نه وي مریض ته تکلیف نه وي هر چا سوچ به کوو که نه به کوو دا قوم مو یوه خلخانه دی مو ټوله وړونه یو الخلق عیال الله دا روایه دی ټول مخلوق دا د خدای خلخانه دی دا ما کوه خپل بچي ته بس خپلې خلخانې ته غوښې سوچ کوي زه غوښه م وړي دی که نه مه دی وړي لکه دا وخت سوچ وکړه چې د شهید رنګه بانګه دروازه همداسې پاتې نه وي چې د هغه داسې نه وي بې لرګی وي بچي شغړېږي شپې کله وړه لور کوټې کې یو طرف ته منډه کړي بابا بابا غږونه کوي کیدای شي هغوی ښه بې خوراکه نه وي هر چا سوچ پکار دی او د 70 سال زندګۍ د سره د انسانه دې کې به خامخا ځان ته ټایم ټیبل جوړوي که بعد مو ویله ټایم ټیبل ضروري دی ټایم ټیبل نه بغیر زندګي انسان تباه و برباده خبر به نه وي سارګیره به داسې سپین وي قبر ته به نږدې وي انا لله غږ به وشي څه پلنکی وفات شوله دینه مخکې څه خلک ما هغې ورځې ویله مخکې جمعې کې ما ویله دینه مخکې څه پردي خلک جمعې ته نه وبسي سوچ وکړه کله غسلخانې ته نوځې ځان سې وار ټینګ بندوي کله جامې بدلوي سوچ کوي څوک مه نه وکسي یو داسې وخت نه روان دی انسانه چې د هغه لباس به خلک د نسته کوي ته به بیا تختې نه بې جامو پروت وي داسې وخت به وي اوس د کمبالو کې سمالې وټو وټو سپنچونه کوریا والا کمبالو کې ښه نرمو پردو ساده دي انسان یو وخت وي چې لرګیو باندې برخلي بیا به شالو خاورو باندې تاو د ما مخکې خلای شي انسان هغه وخت ما تېروه پوهېروه ورمن زهرا ذات باندې کلکه صلوات واستوئ بس دی وړونو و نظم امرکم هر چی پاره یو قانون ده هر چی پاره یو نظام ده هر چی پاره یو نظام ده حتی انسان خود خپل وجود نه ونیسه هر چی پاره خونی پاره کلی پاره چی پاره پکاره انسان ټایم ټیبل جوړ کړي ټایم ټیبل نه نسته سوچ وکړه چې نه نسته به زه حتی موبایل یوز کوم 2 غنټې به موبایل یوز کوم سبق به 2 غنټې آیم مړې ته به څومره ټایم ور کوم بچیو ته به څومره ټایم ور کوم که دغه ټایم ټیبل سیټ نه کړلو زندګي به داسې درته تېرېږي ځوانۍ به د زړه شوي بیا به خیمان وي بیا به یایي چې ای کاش هغه ځوانۍ وفات شوې ژڼېتو وفات شوې څه غمونه ګناهانو کې تېره شوې ای کاش تاسو دغو سپین ږیرو نه پوښتنه وکړئ چې تا باندې تا څومره ارمان دی چې ته دا غواړې که نه غواړې که بلې تاسو نه پوښتنه کوم ځوانۍ غواړې که نه غواړې تاسو ته ځوانۍ اوس میلاویږي جي صاحب نه میلاویږي که نه نشته یو ټایم و یو پیریډ و تېر شولو د 18 سال نه ونیسه 30 ساله پورې تقریبا د ځوانۍ عمر دی ته واپس که یو ارب روپۍ ته خرج کړي اوس نه رسي دا کوم ټایم او ځوانانو او ژوندو کوم ټایم اوس درته میلاو دی اندي وخت کې ته امام خدمت کولی شي د زمانې امام یو ښه پوجي جوړ شه د مولا یو ښه مددګار جوړ شه د قوم یو خادم جوړ شه د خدای یو عابد جوړ شه یو بهترین عبد ځانه جوړ که د مور پلار یو فرمانبردار بچی جوړ شه د قوم یو ښکلی خوشبودار ګل جوړ شه عطای توفیقاتو para بلند صلوات بس ده آخری خبره ده ما حتی هر شی پاره یو سیستم ضروری ده هر یو شای بی قانون نه پکار ده زه یو خبره کوم جنگ د پاره هم یو قانون پکار ده جنگ سره کوم جنگونه کوم د پاره متاسسو دغه د پاره یو قانون ده دی د پاره یو نظام ده که جنگ قوانینو باندې چوک عمل نه کوي محاس ته ځي مرچې ته ځي
جنگي آداب نه دي سټډي کړي جنگ خپل قوانین دي جنگ خپل آداب دي خاص کر نن سبا زمانه کې ډېر احتیاط وکړئ اوس پایا د شي ویل کاوريزه کاسي ها خبر بنوي دخنه بټانډي باندې واسطه افسري پر دي کسبالو ته پک دي په خدای ورکه دا امپورت تو پکې دي جنگ ته احتیاط به زیات کوي او زه نن کوشش کوم اشاره سره خبرې وکم تاسو متوجه اوسئ جنگ ته خپل جوانان ایمو تاسو د پات سي محاس ته سوچ وکوي احتیاط وکوي رش بنه جوړوي شپې به احتیاط کوي ورځې به احتیاط کوي حرکات پسې دل دي کې نسای دا یو جنگ یو قانون دی اهم قانون دی یو بل اهم قانون څنګه امیر المؤمنین ذکر شي خبرې وګدي شي زم سره ایموسور اندازاره کوشش وکم زه اندی باندې به خطبه ختم کوم ټول روایت نه یم صرف اشاره وکم کله مولا امیر المؤمنین لسم صاحب باندې زخمی شو انتقام تاسو یې کنه بدلا به خلی بدلی خستیا قانون شته دی جنگا قانون دی یو نظم و ضبط لري چې کله مولا امیر المؤمنین ابن ملجم اغمل انس خدای دا عذاب زیاد وګرځوي تاسو سوچ وکړئ چې کله مولا امیر المؤمنین زخمی شو امام المتقین علیه السلام کله زخمی شو نو نسم صاحب باندې اوس حسنین ته یو وصیت کوي انظروا اذا انا مت من ضربه هذه ادم اولادو ادم خلخانه پام وکوي کچیر عزت دغ گزار نه مړ شولم خبره تم کوي کده غور وکوي جان قانون هيم جان کې بچو سره زیاتای نه کوي چونه به سار نه پرې کوي چونه به خبي نه پرې کوي چونه به لسونه نه کټوي چونه به غوګونه نه کټوي سوچ مشو امام دی ای حسنین ته وصیت کوي زخمی دی او شه مولا اخیری لمحې دی خلخانه سره وتی انظروا اذا انا مت من ضربه هذه سکله زد دغ ظالم گزار نه کچیر ز مړ شولم فضربوه بضربه فضربوه ضربه امام د خپل بچو ته کچیر زد دغ گزار سمړ شوم نو تاسو به زیاتای نه کوئ اند یو گزار په مقابله کې به دغ ظالم باندې صرف یو گزار کوئ یو صلوات واستوي علی علیه السلام صلی الله علیه متوسیایو کنه انتقام بخلی ډیر اهم جمله ده امام یې کده ابن ملجم گلزار سزد دنیا نه لاړم تاسو به زیاتای نه کوئ سر دی باندې به یک یو گزار کوئ دوری گزار به یو ور باندې کوئ لکه نن سبا یو داز خدای ما وکي چې بده ده یو مثلا څه واقعیا شوی ده یو داز څوک د نیو کې نن سبا زیاتای څه ډیر دازای ولو خبره ته مغاور شو لاس دازای ولو یا یو څه سارا مولا خاتم کوي خونی نه ور واخی جوړ نه امیر المؤمنین دی بچي وتا کچیر زدا یو گزار نه مړ شولم شهید شولم تاسو دغه ایمو قاتل باندې صرف یو گزار وکوي او یو بل خبره ولا يمثل بالرجل پام کوي ابن ملجم وتا لاس تړل کړه راستو علي د خپل بچي وتی ولا يمثل بالرجل پام کوي دغه سړی مسلا نه کوي مطلب خپل سنت نه کاټ نه کوي ویلي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول صلوات وسلام بر باندې امیر المؤمنین غنته مولا دی او حسن و حسین ویلي ازکه دغه سړی نه ایمو قاتل نه خپل سونه کاټ نه کوي خپل سونه مات نه پرې کوي دیو اجنا سمو پیغمبر نه اوریدلی دي اياكم والمصلا سکله څوک مړ کې بیا بخپل سونه سار نه تنه کټوي ویلي ولو بالكلب العقور کچيري هغه کاس هغه شی چې تو باندې حمله کړی دی هغه نجس العين حیوان ویلی نو متوسته خونو ته پرا کوي چې کله ته وخړلې داس دوی وکړلو امام دی پیغمبر دی چې نجس العين حیوان به خپل سونه نه کټوي دوره امام عدالت امام دی پروردگار رحمان رحیم خدای دې عظیم امام نن سبا سارو کټول زه تاسو نه سوال وکم سارو کټول چا کار دی بنو میاو کار دی کنه سار چا کاټ کړلو سنان کاټ کړلو سار چا کاټ کړلو شمر کاټ کړلو سار چا کاټ کړلو عمر سات کاټ کړلو سار چا کاټ کړلو بنو عباس بنو میاو کټول د شیاو کار هیڅ قسم ته دانه شي کېدای ونو دمو کوو خبر تم غور شو نشیا دا کار کوي ونه دا شیانی مو مکتب سره مو الحمدلله مو فخر سي مو تعمیر المؤمنین وسیاده سي حیوان ابا خپل سونه نه کټای به حرمتي بنا کوي پروردگار او بس ما اول خود باندې ختم دی لګي خبرې نن زیات شوي زه معذرت غواړم جنگ قانون خیال دی
انتقام قانون خیلی ده انسان بی ذاته نه ده بکار ده انسان سی ده نه همزده شیعه ده ده سنی ده ده بریلی ده هندو ده ده سیک ده ایوه انسان سی خدای ډیره خواره کړي ده کنه ده اوسې کړي انسان ته خدای عقل ور کړی دی فکر ور کړی دی روح ور کړی دی نفس ور کړی دی عبادتونو په شان ته سترګې ور کړی دي یو داسې زړی ور کړی دی چې هغه سره ملویږي نه ګردې ور کړي دي یوه یوه ګوته یو لاس دی یو لاس یې خدای سره خواري کړي دی خدای نطفه جوړه کړه بیا یې علاقه جوړه کړه بیا یې غوښه جوړه کړه بیا یې هډوکي ورکې واچولو بیا یې وینه ورکې روانه کړه بیا یې پستکې ونې واغوستولو عجیبه در انسان چې خدای خواری کړی دی و انسان ظلم به نه کوي انسان څه به زیاتی نه کوي پروردگار عالم سوال ده رحمان و رحیم خدای مولا خصوصا زهرا و من واسطه در کام ایمو طوری کام سورا مشکلات آسان وگرزه پروردگار کم کسان محاذو کی دی مرشو کی دی اوید ظالمان و شر محفوظ وسطه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد